کتابو دا مسله لیکلې ده چې یوه پیشۍ ده په اوبو چې خوله ډوبه کړه، نو آیا دا اوبه استعمالولی سې په دې چې داڼه لمدوای سې، کونډک پکې پخوای سې، په لمبېدلی سې او دس پکوای سې که نه سې پکولی؟ نو فقهاو لیکلي دي چې د پیشۍ والا جوټه چې ده هغه ناپاکه نه ده بلکې پاکه ده، خو سره د دې چې مکروه ده. که چیرې د نورې اوبه مندولې نو بهتره خبر ده چې په هغه باندې اودس وکړه، له هغه باندې کونډک پخه کړه، له داڼه پچې لمده کړه، له غسل په وکړه، له لمونځ له اودس په وکړه، دا شیان پکولی سې. که بیا چیرې نورې اوبه نه وې نو دغه اوبه چې کومه ده استعمال کړه. صرف کراهت ته پچې مکروه والی دا نوره ناپاکې لا بېلمازې نه دي پیشۍ خولې والې اوبه. دغه رنګې پیشۍ د شودو په چې خوله ډوبه کړه، آیا دغه شودې ته په خپل استعمال چې راوستوای سې؟ نو کتابو لیکلي دي چې که چیرې دا کور خوښ و نورې پۍ کولی سله په پیسو باندې، لا یې کور چې نورې پۍ وې نو دغه پۍ دې نه استعمالوي، نورې پۍ دې استعمال کړي. ولې چې د پیشۍ والا جوټه چې ده دا ناپاکه نه ده، بېلمازه نه ده، خو مکروه ده. او که چیرې نورې پۍ نه وې بیا دغه پۍ چې چای کولی شي، څښلی شي، هر قسم یې استعمالولی شي. خو که یو ویر نورې پۍ وې بیا دې دا پۍ نه استعمالوي. دغه رنګ عزتمنو اکثر کسان تاسو موږ وینو چې امام پسې یو لا دوه لا درې صفه ولاړي او اخیرني صف چې یو لا دوه کسانو جایي، لا درې کسانو لا صف نیمي او بعضې کسان وکه ګوشي شاته ودرېږي. نو کتابو لیکلي دي چې مخته صف چې یو ویري جایسته ده، دوم صف ته لا درېم صف ته یو کس جایسته په چې اته شاته ودرېدلې، تا دا لمونځ چې ده دا خو مکروه نه څه، خو د تا ول عمل مکروه څه، دا تا ګن کار وکړه، ګنبوړی کار دی وکړه، کمزوری کار دی وکړه. مخته صف چې به درېږي چې چورو پورې مخته صف نه ډک سلی، دورو پورې به شاته صف چې نه درېږي. دغسې که بل کس راغی شاته ودرېد مخته صف چې جای و نو دغه کس مکروه عمل وکړه. که بیا درېم کس راغی مخته صف چې جای و دا شاته ودرېده، دا درېم کس مکروه عمل وکړه. اول به اولنی صف پور کېږي، بیا به دوم صف پور کېږي، بیا به درېم داسې نمبر په نمبر باندې به واړه صفونه پور کېږي. دغه سنت طریقه ده. بله عزتمنو دا مسله بعضې کسانی صف چې ولاړي نو پوندې نه برابروي، دای به چې کومه دي مخته ګوتې برابروي. نو کتابو دا مسله لیکلې ده چې نبی علیه السلام به چې کله صف داسې سیخ څه لکه څرنګه چې غیسې په کومې آلې باندې بیا سیخوله، نبی علیه السلام دور چې لا اوس دور چې داسې یو آله به وه چې په هغه باندې بیا غیسې سیخول، تیران به یې سیخوله. نبی علیه السلام به د صفونه داسې سیخ کړي وو. نو صفو سیخولو سره په زړو چې نبی علیہ السلام فرمایي چې کژواله راځي. نبی علیہ السلام فرمایي سووا صفوفکم او لیخالفن الله قلوبکم، او په بل حدیث چې فرمایي سووا صفوفکم فإن تسویة الصفوف من اقامة الصلاة. اولنی حدیث مطلب دا ده چې تاسې صفونه سیخ کو کني الله پاک په تاسو په زړو چې کژوال راولي. نن که تا سوچي ته وګوره ما پلانکي سره نه لګېږي، ما پلانکي سره نه لګېږي، چې کیسه ده هېڅ کیسه نسته، خو بس هسې خوند نه راکوي. دا د نبي علیه السلام په سنتو باندې عمل کول نسته، صفونه نه سیخو. نن الله پاک تاسو موږ په زړو چې کژواله سره راوستل، زړو چې مو مینه محبت نسته. ده په بل حدیث چې نبی علیه السلام فرمایي چې دا صفو سیخول چې دي دا د لمانځه جز ده. ته چې کله وایي چې د ما والمونځ دې په هر لوري باندې مکمل سي نو دې لپاره دا ضروري ده چې ته به د خپل صفو مکملوي. ځکه چې نبی علیه السلام فرمایي چې د صفو سیخواله دا د لمانځه تکمیل ده. صف دې سیخ کړه لمونځ دې مکمل سه، صف دې کوش کړه لمونځ دې نامکمل سه. نو سړی د پوندې سره برابرئ، پونده او اوژه دا دې بالکل برابرئ. دومه کمزوري دا ده چې بعضې کسان که تاسو ته وګورو لرې لرې سره ولاړي. نبی علیه السلام فرمایي چې یو خو تاسو دومره نږدې مه درېږو چې لمانځه چې تاسو ته دقت وي تکلیف وي وکه مو اوژې سره ورته کړي. صرف دا فرمایي چې تاسې اوژې سره ټچ کوو، سره ورته کوو ما چې چیګېدا ټیټېدا چې تاسو ته تکلیف نه وي. بله مسله عزتمنو په لمانځه چې دا ده، نبی علیه السلام فرمایي چې کوم سړی له امام نه مخکې رکوع او سجدې ته ځي کیدای شي چې الله پاک د دغه کس واله سر اخره والکي، دا نور بدن به د انساني دا سر به د خره والي. نو بیا محدثینو لیکلي دي چې دا خره سره چې کومه تشبیه ورکړې ده دا د کم عقلتوب او د بیوقوفتوب له وجې نه ورکړې ده، چونکې خره اکثر په ټولو جناورو چې کم عقل بیوقوف ده. دغه انسان چې کومه د کم عقلتوب کوي چې امام نه خو لمونځ هسې مخکې نسې ختم کولی، بیا ته ولې امام نه مخکې رکوع ته ځې، ولې امام نه مخکې سجدې ته ځې، امام نه رکوع نه مخکې ولې ټیټېږې، د امام سجدې نه مخکې ته ولې ټیټېږې.
نو هر رکن د سړی امام سره سره ادا کوي، امام نه مخکې دی نه ادا کوي، دا مکروه عمل ده او نبی اسلام له دې نه منع کړی ده، له دې نه دې سړی جان بچ کوي. بله مسله عزتمنو دا ده چې چونکې اوس د ژمي موسم ده او په ژمي چې اکثر جمع جماعت کمرې چې نه کېږي، نو تاسو موږ اکثر هلته ورخواته سنت کوو، خو لیکن کتابو لیکلی دي چې سنت چې ده سنت په هلته جماعت کمرې چې نه کوي دا مکروه تحریمي دي. سنت په جماعت کمرې نه باره کوي په صحن چې عزتمنو داسې سخت یخ نسته چې تو وایي چې سیاچین ده لا ګوادر ده لا نور د امریکې والې بازۍ سړې علاقې دي. دا پاکستان چې عموما دوره زیات یخ نه وي، یو منټ لا یو نیم منټ لا زیات نه زیات 2 منټه په سنتو باندې لګېږي، جمع نه په ولاړه ده باره سنت وکړه بیا ورګډېږه. که بیا وایي چې ډېر زیات یخ مې کېږي، بیا کتابو لیکلي دي چې کوم پیلر دي ستنې دي په جومات چې مټې دي هغې مټې شاته درېږه، دا جومات یو لا بل کونډ چې شاته درېږه، صفو چې سیخ هغه نور چې کومه جمع په ولاړه دی هغه پسې سیخ شاته مه درېږه، دا یې تاول عمل مکروه تحریمي ده، له دغه دې سړی جان بچ کوي. دغسې عزتمنو نبی اسلام حدیث مبارک ته وایي کوم سړی چې بې وخته لمنځونه کوي، لکه تاسو اکثر که زنانه ورته کتلي دو به اول کور چارې لارې ختم کوي، بیا چې کله مشام لمر په غره باندې ټکوي سي دلته به دی لمونځ کوي، ماسپښین به پسل لمونځ کوي چې کله لمر ډېر رټیټ سي مازدیګر کېږي. حالانکه کولای خو داسې سي چې اول لمونځ وکړه چارې غاباده شاته وکړه لمونځ خو داسې کوونکی دا کوي. نو نبی اسلام فرمایي چې کوم سړی بې وخته لمونځ کوي اول چارې لارې کوي بیا یې غاباده لمونځ کوي او داس په کښلې طریقې نه کوي، زر چې کومه دي لاس ومینځه خولې ته اوبه واچوه او پازې ته کوم سنت طریقه دی هغه خیال نه وساتي او بیا لمونځ چې کومه دي په توجه او په دیان سره نه وکړي، رکوع او سجده په کښلې طریقې سره نه وکړي، معمولي غوندې ټیټ سي بیا چیک سي، بیا سجدې ته معمولي غوندې ټیټ سي بیا چیک سي. نبی اسلام له دغه نه منع کړې ده. دلته دا مسله وار و چې بعضې کسان جمع ته په داسې ټیم باندې راشي چې مولوي صاحب لا امام صاحب رکوع حالت شي. نو عزتمنو په دې خبر یو چې په لمانځه چې دا ولاړای چې دا فرض ده، تکبیر تحریمه په ولاړې کوله دا فرض دي. نو ته چې څرنګه امام پر رکوع ولاړ ده فوراً ورغلی ورسره ټیټ سي، یو خو تا چې دا کومه تکبیر تحریمه وکړله دا دې په رکوع حالت کې وکړه، په دوم نمبر چې تا ولاړای نه وکړو د دوه فرضو له وجې نه یې تا واله لمونځ نه وسو. په لمانځه چې دا دوه شیان فرض دي دا چې تا نه پاته سله نه په ساوه ټیک کېږي نه په بل شي ټیک کېږي، لمونځ دې لاړه خراب سه. اول د سړی ښه مزېدار په ولاړې باندې تکبیر کوي الله اکبر بیا دې پسه رکوع ته ځي. بل دا یوه کمزوري دا ده چې تاسو موږ لمانځونه کوو دا لمبې تړنګې اوږده اوږده نیتونه تړو، نیت مې وکړ له زړه اخلاصه مخ مې د خانقابې شریفې په لوري کړی 4 رکعاته فرض لمونځ کوم په د حاضر وخت نن مازدیګر. کتابو له دغو نیتونه منع کړې ده، بعضې کتابو خو دوره لیکلي دي. حقیقت دا مسله ده چې نبی اسلام صحابه او تابعینو تابعینو نه په ژبې باندې نیت کول نه دي ثابت، خو نن سبا کتابو لیکلي دي چې چونکې ډېر مصروفیت دور ده هر سړی په لمانځه باندې ولاړي اذین بل ځای لہذا نیت ته تړي، خو نیت په اوږد نه تړي. کچېرې د دماغ حاضر و امام رکوع حالت چې ده لا چې کومه د امام په جمع ولاړ ده فوراً وایه حاضر امام پسې الله اکبر، اوږده اوږده نیتونه بالکل مه تړه. که بیا یې تړې په رکوع حالت چې خو چې امام بیا خو نیت مه تړه، سیخ الله اکبر کوه چې یو ور د دماغ حاضري. او کچېرې ګوشي لمونځ کوې، سنت کوې، نفل کوې، ویتر کوې، له امام سره لمونځ کوې اول ورغلې بیا د سړی د اوږده نیتونه نه تړي. 4 رکعاته فرض لمونځ کوم په د حاضر وخت نن مازدیګر ټیم ده، مشام ټیم ده، مشام پسې یادوي هغه بعد حاضر امام پسې الله اکبر نیت مې وکړه د لمانځه له زړه اخلاصه خانقابې شریفې په لوري کړی، دا نیتونه د سړی پرېږدي نه دی کوي. او بله مسله عزتمنو بیا نبی اسلام مخ ته فرمایي چې کوم سړی لمونځ بې وخته وکړي او 10 کښلی نه وکړي رکوع سجده کښلی نه وکړي نو دغه لمونځ تک تور سي بې نوره سي او دا وایي د لمونځ کوونکي ته چې الله پاک دې تا تباه او برباد کړي لکه څرنګه دې چې زه تباه او برباد کړلم. تر دوره پورې چې د کومه قبولیت وال پورته په اسمانو چې جای ده هغه ته د لمونځ وخیزي نو هلته قبولیت مقام دته نسي حاصله، بیا د لمونځ را واپس سي تورې کپړې زړې کپړې په شکل چې د لمونځ توره کپړه نه زړه کپړه تاسو مشکور چې زړې کپړې دي داسې سره ونغړو سندت یې وکړو ته ورولو پیټې کوو یې نه یې صفا پاکیزه کښلو کپړو غوندې نو وایي دغه لمونځ د په زړې کپړې په شکل چې ورته ونغوښته سي د لمونځ کوونکی په مخ باندې پوولي او ورته وایي چې الله پاک دې تا داسې تباه او برباد کړه لکه دې تباه او برباد کړه. نو عزتمنو په لمانځه باندې زیات نه زیات 5 منټه لګېږي، ډېر نه په لګېږي. په فرضو باندې په کښلې طریقې اودس وکړه، بیا لمونځ وکړه. موږ پښتانه خو هسې غریبانو چې شی نستر چې دغه یو لمونځ لا روزه مو ده چې دغه الله پاک ته په دغه حساب چې پیش کړي څه شی به تا ته په درکړي.
بیا چیلې دي سرې چیلې دي یخ ته سبا اورته اودس وکړې ماخوستان ته اودس وکړې بیا لمانځه ته لاړ سې نو دغه یخ چې بیټې مچیک سې بیا اودس وکړې اودس دې روغ نه وي لمونځ دې روغ نه وي قبول نه سي نو دا خو داسې فضول استړی بیا وکړه نو عزتمنو لمونځ سړی چې کوي په کښلي انداز باندې دې کوي رکوع سجدې ناستې ولاړې دې سړی پوره خیال ساتي